أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. إلى مخکې د جهاد څلور قوانین ذکر شول. په دې آیت مبارکه کې پنځم قانون ذکر کیږي چې هغه تقوا اختیارول دي او ورپسې آیت کې د تقوا اثر ذکر کیږي او یا د انفال لپاره علت ذکر کیږي چې کله تاسو تقوا اختیار کړله الله رب العزت په څنګه لارې کولاوي څنګه فتح او غلبه به تاسو ته حاصل شي څنګه به الله ستاسو امداد وکړي او کافرونو به الله رب العزت څنګه تاسو بچ کړي د هغې مثال ذکر کېږي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هجرت په شپې باندې الله رب العزت د کافرو د منځ نه وویسته کافرو ته د سره نه پته ونه لګېده کافر ونه لیدل او پیغمبر صلی الله علیه وسلم غار سور ته ورسېده وروستو کافرو ته پته ولګېدله چې کله تقوا اختیار کړله پرهیزګاري اختیار کړله نو الله به ستاسو داسې مدد کوي. یا ایها الذین آمنوا ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا. اے ایمان والو که چېرته تاسو تقوا اختیار کړله د الله رب العزت نه ویریدئ نو الله رب العزت به ستاسو دپاره فرقان وګرځي. فرقان ویل کېږي فرق کولو ته په منځ د حق او د باطل کې چې حق او باطل ښکاره شي واضح شي د دې په درمیان کې امتیاز وشي دا حق دی دا باطل دی دا رښتیا دی دا دروغ دی دا صحیح او دا غلط او د قرآن مجید په نومونو کې یو نوم فرقان دی. قرآن مجید ته فرقان ویل کېږي ځکه چې د قرآن په ذریعې سره د حق او د باطل په درمیان کې تمیز کېږي حق او باطل په درمیان کې فرق ښکاره کېږي او واضح کېږي. الله به ستاسو دپاره فرقان پیدا کړي. فرقان نه مراد د حق او د باطل په درمیان کې فرق امتیاز دی یا دا چې تاسو ته به قلبي بصیرت حاصل شي ستاسو د زړه سترګې چې کومې دي دا به بیا په صحیح طریقې سره لیدلو والی صحیح طریقې سره به مشاهده کوي او یا دا چې تاسو تقوا اختیار کړله الله به ستاسو مدد کوي الله به ستاسو نصرت کوي نو تاسو ته به فتح حاصل شي تاسو ته به غلبه حاصل شي لکه جنگ بدر جنگ احد او په نورو غزواتو کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم او د هغه ملګرو ته چې کوم فتح نصرت غلبه د الله مدد حاصل شو نو په دې کې د تقوا کردار چې دا متقیانو پرهیزګارو او د انبیاو تقوا چې دا هغه د اکمل درجې تقوا ده یو د کامل درجې تقوا یو د اکمل درجې چې د اکمل درجې تقوا د کامل درجې تقوا نه اعلی وي اوچته وي د انبیاو تقوا د اکمل درجې وه بیا د صحابو تقوا وه د هغه تقوا په وجه باندې الله رب العزت لارې کولاوې کړي لارې ازادې کړلې نصرت یې وکړو مدد یې وکړو کافر مغلوب شول مسلمانان غالب شول. ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. او د تقوا نور ډېر فواید یو خدا فائدہ د فتح به حاصل شي د الله مدد نصرت به حاصل شي یو داوم فائدہ ده چې الله به ستاسو ګناهونه معاف کړي تاسو ته به بخښنه وکړي کله چې انسان کې تقوا راغله د ګناهونه پرېښودلل نافرمانیان یې پرېښودللې نو ظاهره ده چې دی به نیکیانې کوي دی به اعمال صالحه کوي نو د ده واړه ګناهونه به د ده اعمال صالحو سره ختمېږي نیکو اعمالو سره د ده واړه ګناهونه به ختمېږي او چې کله دی متقي پرهیزګاره دی د ګناه نه ځان بچ کوي نو په زړو ګناهونو باندې به دی پښیمانه شي او بیا به زړو ګناهونو باندې دی استغفار کوي الله نه به بخښنه طلب کوي
نو الله رب العزت ورته هغه امید کوي نو معافي شي. فإذ يمكر بك الذين كفروا د تقوا اثر څه دی چې الله به ستاسو داسې مدد کوي لکه څنګه چې خپل د نبي مدد یې د هجرت په شپې باندې کړی. کفار په دارالندوه کې جمع شول. دا د دوی یو مشورې ځای و. دلته به کفار او مشرکینو مشوره کوله. نو چونکې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مکي زندگی 14 کاله وه او دې 14 کالو کې چې کفار وکتل چې د مرګري خو زیاتېږي او د سره مرسته کوونکي د مدد کوونکي زیاتېږي د خبره منونکي چې هغه خو زیاتېږي رسته راځه د خاتمې لپاره څه تنظیم کول پکار دي چې د موږ د لارې نه لري د مخې نه لري شي چې د مرګرتیا کولو تعداد کم شي او د لښکر دا په کمېدو شي. بل طرف ته خو خپل زورونه په مسلمانانو باندې آزماو کړو، مصائب او تکلیفونه هم راوستي، مسلمانانو ته ظلمونه هم رسولي، تکلیفونه هم رسولي، په هغې مظالم کړي. د هغې باوجود به د مسلمانانو تعداد زیاتېده او چې کوم مسلمانانو نو هغه خو کلک خپل په ایمان باندې مضبوط وو. نو دوی چې د اسلام د ختمولو لپاره د مسلمان د ختمولو لپاره دا نبی لري کول دي د لارې نه چې د دې نبی خاتمه وشي نو دا اسلام به مغلوب شي، اسلام به ختم شي، د ملګري به ختم شي. نو په دارالندوه کې جمع شول، کېناستل، مشوره کوي. ابو جهل هم دی او عتبه هم دی، شیبه هم دی، ولید بن مغیره، دا د کفارو سرداران دا ټول شامل دي. په دې کې یو سپین ږیری بوډا راغی، سپینه پګړۍ تړلې ده، دروازې ته راغی، ناشنا کس دی. دوی ترې تپوس وکړ ته څوک یې؟ زه خو د نجد نه راغلی یم او یو شیخ یم، زه وایم چې ستاسو دا د خیر کار دی، ستاسو دا مشوره، تاسو خو د خیر مشوره کوئ چې زه هم د دې په ثواب کې شامل شم. تاسو سره په مشورې کې کښېنم او دا شیطان و. نو هغوی چې راشي ته هم کښېنه، ظاهره ده چې مشر سړی دی او تجربه به دته حاصل وي، دی به موږ له مشوره راکړي. کېدای شي چې د ده دا مشوره بهتر وي او د ده دې مشورې سره د پیغمبر صلی الله علیه وسلم لارې بندې شي او اسلام مغلوب شي. نو کېناستل، مشوره شروع شوله. مشورې کې د ټولو نه اول دو بعضې کسانو رایه ورکړله چې دی به قید کړو، دی به په یو کمرې کې بند کړو، دی به قید وي. نو دغسې په دې قیدوالي کې به د ده زندګي تېرېږي، نو دی به دلته مړ شي او ختم به شي. دا ورته چې نه، د شیطان ورته ووایي چې نه، دا مشوره ستاسو درست نه ده، دا رایه چې دا کمزورې ده، ځکه چې دی په کمرې کې تاسو بند کړو، قید کړو، نو د ده دا اواز، د ده دا خبره به بیا هم بار نه شي، څه طریقې سره د ده دا پیغام به بار نه شي، نو بار به خلق هغه بیا هم د ده اطاعت او تابعداري کوي، ملګرتیا به یې کوي، نو د ده دا پیغام به بند شي. دویم دا چې کېدای شي دا بهرني خلق چې کوم د ده ملګري دي دو منصوبه جوړه کړي او په تاسو باندې حمله ور شي خپل ملګري د آزادولو لپاره چې دی تاسو نه خلاص کړي. نو کېدای شي چې تاسو باندې حمله ور شي او دی به تاسو نه خلاص کړي. نو دا رایه چې دا کمزوري ده. دویمه رایه پیش کړله او یخرجوک، دی به وباسو د کلي نه، دی به د مکې نه وشړو، نو دی به د دې ځای نه بل ځای ته لاړ شي، تا خلق به د دې نه بچ شي. دا رایه هم ستاسو کمزوري ده، ځکه چې دی بل ځای ته لاړ نو بل ځای کې به ملګري جوړېږي او د ده دا میشن په بل ځای کې جاري وي. چې کله د ده دا میشن په بل ځای کې چلیږي، ملګري جوړ کړل، نو بیا به په تاسو باندې حمله وشي، بیا به غالب شي. درېیمه رایه ورکړله ابو جهل، داسې چل به وکړو چې دی به قتل او به یې وژنو، چې دی مونږ قتل کړو د ده کار به ختم شي. او د قتلولو دپاره به داسې نه کوو چې یو نوجوان دی پاسې او هغه د دې قتل کړي، ځکه چې یو نوجوان دی قتل کړو نو د ده قوم دی، د ده قبیله ده، د ده خاندان دی، هغه خاندان به بیا هغه نوجوان نه انتقام اخلي، هغه به بدل اخلي او بیا به د ده خاندان د هغه نوجوان چې کوم خاندان دی هغو سره جنګېږي. نو کېدای شي چې بیا د ده خاندان بدل واخلي، نو
داسې به نه کوو، داسې به وکړو چې څومره قبایل دي دلته، څومره خاندانونه دي، د ټولو نه به یو یو نوجوان راپاسي او تورې به راواخلي، نو په ده باندې به په یو ځل حملاور شي. چې په یو ځل حملاور شلل دا ټول به د ده په قتل کې شریک شي. نو د ده یو خاندان دی او چار چاپېره خو ګڼ خاندانونه دي، نو هغه یو خاندان به بیا د ګڼ خاندانونو سره مقابله نشي کولی، بیا به انتقام نشي اخیستلی، بدله به نشي اخیستلی، داسې وو. نو ابو جهل ورته وایي دا شیطان ورته وایي چې دا مشوره درست ده، دا بهتر ده او داسې وکړه، داسې کولو کې خیر دی او فایده ده تاسو. دو تدبیر وکړو ویمکرون ویمکر الله، تو خپل تدبیر وکړو چې زه داسې وکړو او به یې وژنو او یو څو نوجوانان د مختلف خاندانونو نه به جمع شي، هغه به یې قتل کړي. خو الله رب العزت هم تدبیر وکړو، یو د انسان تدبیر دی او یو د الله تدبیر دی. د انسان تدبیر د الله د تدبیر په مخ کې نشي شریکولی. لکه فرمایي که نه چې یو انسان د اوږده سوچونه کوي، تدبیرونه کوي چې زه به داسې وکړم، زه به داسې وکړم، زه به داسې وکړم، خو د ده تقدیر چې دی هغه د سره خاندي چې ستا خو سوچونه ډېر اوږده اوږده دي، ډېر لرې لرې دي، خو مخکې خو لارې کې زه یم، ته به څنګه خپل دې سوچونو ته رسي، ته به خپل دې تدبیرونو ته څنګه رسي او څنګه به دا مکملوي، څنګه به دا پوره کوي. نو دو تدبیر وکړو، الله رب العزت هم تدبیر وکړو. جبرائیل علیه السلام ولېږه چې لاړ شه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ووایه چې خپل په بسترې باندې نن علي رضی الله تعالی عنه به اوده کړي، شین څادر به ورکړي، علي رضی الله تعالی عنه به ستا په بسترې باندې وي، د خلقو امانتونه ټول به ده ته حواله کړي چې تا سره کوم امانتونه دي، او د شپې به ته وځي، دو د خپل تدبیر کوي، د دو تدبیر ناکام دی، دو تا ته هېڅ نقصان نشي رسولی، ستا یو ویښته نشي ضایع کولی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم دغسې وکړله. د هجرت دپاره چې کله د شپې ووتو نو دو خو تورې اخیستې دي، په انتظار کې دي چې دی به مونږ شهید کوو، دی به مونږ وژنو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته حکم وشو چې لږه خاوره هم واخله چې نور هم ذلیله ورسوا شي. دا چې ولاړ دي د دوی په دې سرونو باندې لږه لږه خاوره هم ودروه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم خاوره هم واخیستله، لږه لږه خاوره هم د دوی په دې سرونو باندې واچوله، ویې پرې دوړوله، او د دې چې دا یو کثیر تعداد کې جمع و، د دوی د کثیر تعداد د لشکر د منځ نه ووتو او لاړ ابوبکر رضی الله تعالی عنه ځان سره کړ، غار ثور ته لاړ. سقراط دونه تپوس وکړو، یو قول دا دی سقراط تپوس وکړو چې چا ته انتظار کوئ؟ موږ خو محمد رسول الله ته په انتظار کړي، د هغه د قتل منصوبه جوړه کړې ده. تاسو ته پته نشته چې د هغه په بسترې باندې خو علي دی رضی الله تعالی عنه، هغه خو نشته، هغه خو تل دی چې دو راغلل ویې لیدل نو علي رضی الله تعالی عنه. دویم قول دا دی چې ساره پورې انتظار وکړو، سار د قتل په نیت سره چې دو راغلل نو چې ګوري مخکې علي رضی الله تعالی عنه، پیغمبر صلی الله علیه وسلم نشته. دو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تلاش شو چې دی ولټو، دی به کوم ځای کې د خپو نشانات هغې پسې روان شول. چې کله تلل غار ثور ته ورسېدل، نو چونکې پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو غار ثور کې پناه اخیستې وه، غار ثور ته ورسېدل چې ګوري نو د غار ثور په مخ کې یو جولا جال جوړ کړی دی. دوی دلته خو نه دی راغلی، که دلته وې نو د جولا به جال نه جوړوي، د جولا دا جال به شلېدلی و، دا به ختم شوی و، خو دلته نه دی راغلی. حالانکې دوی چې داسې دا بار دو ولاړ دي او دندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم او ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه دي، نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه یې د الله رسوله د دوی د خپې خو موږ ته ښکاري، او دوی که اوس دا سر کته کړو نو موږ به دوی ته ښکاره شو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته لا تحزن ان الله معنا، غمجن کېږه مه، موږ سره الله دی، الله به مدد کوي، الله به نصرت کوي، الله به زموږ مرسته کوي. دوی لاړل غار ثور ته ورسېدل، هلته د دوی دومره همت او دومره ضرورت پیدا نه شو چې دوی دا سر کته کړي او صرف د غار کې دندې وګوري چې دلته شته و که نشته دی، صرف د غار په هغه خولې باندې چې جولا جال جوړ کړی و هغه جال یې وکتو او هلته نه واپس کړي چې دلته خو نشته دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم غار ثور کې 3 ورځې تېرې کړلې او بیا د مدینې لپاره په هجرت باندې ووتو. نو الله تبارک وتعالی تدبیر وکړو، د کفارو مشرکینو تدبیر په خاورو کې میلاو شو او خپل نبی الله رب العزت محفوظ وساتو، د هغه حفاظت یې وکړو، د دوی د منځ نه لاړ او شپې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته د دوی په دې سرونو باندې لږه لږه خاوره لږه لږه دوړه واچوله، دوی ته پته ونه لګېدله
او نه دوی ولیدل چې دلته نه څوک لاړ زموږ د خوا نه او چا داسې وکړل چې زموږ په سرونو باندې خاوره اچولې ده الله رب العزت مدد وکړو مرسته وکړله نو که تقوا تاسو اختیار کړل الله فرمایي ستاسو به داسې مدد کوي د تقوا دا اثر دی چې یو سړی تقوا اختیار کړي الله رب العزت به د دشمنانو د منځ نه محفوظ وباسي حفاظت به الله وکړي او دشمن به دته هېڅ نقصان نه رسي او نه به ورته نقصان رسولی شي یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والو ان تتقوا الله که چېرته تاسو تقوا اختیار کړله ویریدلی د الله نه یجعل لکم فرقانا نو وبګرځي الله رب العزت ستاسو دپاره فتح نصرت او مدد غلبه ویکفر عنکم سیئاتکم او لرې به کړي تاسو نه ګناهونه ستاسو ویغفر لکم او تاسو ته به بخښنه وکړي والله ذو الفضل العظیم او الله رب العزت خاوند د لوی فضل دی واذ یمکر بک الذین او کله چې تدبیر کو ستا په باره کې هغه کسانو کفرو چې کافران دي لیثبتوک چې دوی قید کړي تا لره او یقتلوک یا تا ووژني او یخرجوک یا تا وباسي د کلي نه ویمکرون او دوی تدبیر کو ویمکر الله او تدبیر کوي ويمكرون او دوی تدبیرونه کوي ويمكر الله او تدبیر کوي الله رب العزت والله خير الماكرين او الله رب العزت غوره تدبیر کوي تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا